او په عربو کې ولې پیدا کاو برطانیه کې ولې نه پیدا کاو هندوستان کې ولې نه پیدا کاو چاینا کې ولې دا دنیا خو آباد وا ولې په عربو کې پیدا کو نو تاریخ د دې دواړو سوالونو جوابونه چې تاسو ځان سره یاد وساتئ تاسو لوب کولاو شي د حجاز مکه چې عرب ورته وي حجاز ورته وي مکه مکرمه مدینه منوره او جده تبوک او دا ایریا دا ځمکه چې تاسو په دې ګوګل باندې وګورئ نو د دې ځمکې مثال داسې دی لکه د زړه دا زړه د انسان د بدن سره په یو ځای کې لګېدلی دا زړه دی دې دلته لګېدلی دې خوا نه دی لګېدلی دې خوا هم نه دی لګېدلی لاندې هم نه دی لګېدلی ځوړند دی د یو ځای سره لګېدلی جزیرة العرب د دنیا د ځمکو د اوبو سره په یو ځای کې لګېدلی دې خوا اوبو دې خوا اوبو سامنه اوبو یو ځای د ځمکې سره لګېدلی نو وی د جزیرة العرب مثال دی د زړه او حدیث مبارک کې راځي چې د انسان په بدن کې زړه داسې دی کو دې صالح شو دې ټیک شو دا ټول بدن به ټیک شي کو جزیرة العرب دا ټیک شو دې کې صلاح رااله او په دې کې حفاظت راغی امن پکې راغی پورا دنیا ته امن راشي نو دا سوال بس تاسو په ذهن کې حل شوی وي چې الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم په عربو کې ولی پیدا کو ځکه عرب د دنیا زړه دی قلب دی او چې دنیا زړه ټیک شو نو ټوله دنیا ټیک شو الله جل جلاله دې تاسو موږ بوزي حرمین ته بار بار دلته موږ مغرب ته موږ کوو او چې تاسو مکه مکرمه نه دي د مغرب غاړه ته لاړ شئ او الته په جمعات کې موږ کوي نه بیا به دسی موږ کوي مشرق غاړه تا وکړي بازي موږ کو تاسو د داسې دی جنوبي غاړه ته لاړ شئ نه بیا به دی غاړه ته موږ کوي او کو تاسو مدینه منوره ته الله په خیر او عافیت بوزي نو الته چې تاسو موږ کوي نه بیا به دسی کوي پته ولګي چې مکه مکرمه دا د دنیا مرکزی پوینټ دی دیتا د ټول دنیا رجعه د ټول دنیا توجه ده الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې ذکر پیدا کو چې دا د ټول دنیا مرکزی ځای دی